نفل مونځ هیڅ مونځ نه کیږي چې هغه زموږ فقهاو 3 وخته بیان کړي. یو د لمر ختو وخت دی چې هغه د طلوع وخت دی. نو متصل په کوم وخت کې چې لمر راخیږي په دې وخت کې به تاسو هیڅ مونځ نه کوئ، نه به نفلي کوئ، نه به قضایي کوئ، نه به سنت کوئ، هیڅ مونځ به نه کوئ. تاسو به پرېږدئ چې د لمر ختو نه 10-15 دقیقې تېرې شي، د هغه وروسته خپل مونځ کولی شئ. دویم وخت هغه د غرمې وخت دی، یعنې د زوال وخت چې کله لمر اوړي، چې انشاءالله اوس وخت 12 بجې ده. نو په دې وخت کې به تاسو هم مونځ نه کوئ، دې وخت کې مونځ مکروه تحریمي دی. او دریم وخت د لمر د پریوتلو وخت، په کوم وخت کې چې لمر پریوځي په دې وخت کې تاسو هم هیڅ مونځ نشئ کولی، مګر په مغه مازدیګر کې که تاسو نه د لمازدیګر مونځ پاتې وه نو کولی شئ چې هغه وخت کې چې لمر زیړ وي په حالت د پریوتو کې وي د دغه مازدیګر مونځ په مغه وخت کې کولی شئ، چې زموږ فقهاو الی عصر یومه په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. او د دې وجه او لامل دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې بیان کړې ده چې کله لمر راخیږي نو شیطان ځان د لمر سره برابر کی، او چې کله زوال کیږي هم ځان لمر سره برابر کی، چې کله لمر پرېوځي نو شیطان هم ځان له لمر سره برابر کړي. نو که په دې وخت کې څوک په مانځه ودرېږي د دې عبادت مشابه کیږي عبادت د شیطان سره، ګویا شیطان ته عبادت کوي. نو باید چې د لمر ختلو په وخت کې، د غرمې په وخت کې چې لمر اوړي او همدارنګه د لمر د پریوتلو په وخت کې د مانځه نه موږ او تاسو ځان وساتو. د لمر ختلو 10-15 دقیقې وروسته، د غرمې د وخت نه 12 بجو نه 10 دقیقې 20 دقیقې نیم ساعت وروسته، او د لمر چې پرېوځي خو بیا خو د ماښام مونځ داخلېږي، په هغه وختو کې باید د خپل منځونه موږ او تاسو ادا کړو. بله مهمه مسله هغه د قضایي لمنځونو مسئله ده، که څه د مجبوري له وجې نه یا د عذر د وجې نه یا د چا نه هېر شوه چې د هغه نه لمنځونه قضا شوي ول، نو هر کله چې ورته دا مونځ زیات شي فوراً د هغه مانځه قضایي راوړي. او د قضایي لمنځونو د ادا کولو طریقه دا ده، مثلا که چا څخه د ماسپښین مونځ قضا شوی وي نو ښه خبره دا ده چې د مازدیګر د لمانځه نه د مخکې د هغه قضایي راوړي. لکن که د مازدیګر مونځ ترېنه قضا شوی وي نو بیا د ماښام کې د فرض مونځ نه مخکې د هغه قضایي نه راوړي، بلکې د فرضو او سنتو نه وروسته د هغه قضایي راوړي. په نورو وختونو کې همدا خیال وساتي تر څو چې مکروه وخت کې داخل نشي. که چا نه د سهار مونځ قضا وه نو مخکې دې نه چې د ماسپښین مانځه وخت راشي باید چې د خپل د سهار مانځه قضایي راوړي. او که زموږ د ځینې ورونو او خویندو څخه ډېر منځونه قضا شوي ول نو چې کله ورته یاد شو په مغه وخت کې د هغو منځونو قضایي، دا مسله ضرور نه ده چې د هر وخت مونځ دی په مغه وخت کې قضایي راوړي. مثلا تا نه د ماسپښین مونځ قضا شوی دا به د ماسپښین د مانځه په وخت کې قضایي راوړي، یا د مازدیګر مونځ قضا شوی د مازدیګر په وخت کې قضایي راوړي. دا ضرور نه ده کولی شي چې د ماسپښین مونځ په هر وخت کې قضایي راوړي، د مازدیګر مونځ په هر وخت کې د هغه قضایي راوړي. مهمه دا ده چې د هغو قضایي راوړی شي تر څو د الله رب العزت په دربار کې مسؤول نه وي انسان. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. او که د چا نه ډېر زیات منځونه قضا شوي وي چې د هغو شمېر ورته معلوم نه وي او د ټولو منځونو قضایي راوړل البته په یو وخت کې هغه ته مشکل وي، نو در هر مانځه سره د 2 او 3 منځونه قضایي راګرځوي. که 2 او 3 نشي د یو مانځه قضایي خو دې راوړي. هغه څوک چې صاحب ترتیب وي اول به قضایي مونځ ادا کړي او بیا به ورپسې وختي مونځ ادا کړي. مثلا که د چا نه 2 3 4 منځونه قضا شوي وي او که وخت تنګ وي نو بیا د فرض په خپل وخت کې ادا کړي، د هغه نه د وروسته قضایي مونځ راوړي. اما هغه څوک چې صاحب ترتیب نه وي د هغه نه 6 منځونه نه ډېر قضا شوي وي کولی شي چې اول قضایي راوړي او کولی شي چې اول وختي وکړي، خو که وخت تنګ و اول د وختي وکړي د هغه پسې د وروسته بیا د قضایي منځونو قضا راوړي. او که زموږ یو مسلمان ورور وه یا مسلمانه خور وه چې هغه بېلمازه ول، الله ورته لارښوونه وکړه د بېلمازي نه توبه ویسته، نو دې ته ضروري ده چې اندازه ولګوي چې له ما څخه به څومره منځونه قضا شوي.
نو چې کله هغه اندازه ولګوله چې مانه به دومره منځونه قضا شوي نو د هر منځه سره د یو یا دوه منځونه هغه قضایي راګرځوي. او که څوک ډیر سخت مریض وي او هغه سره د مرګ او د مړه کېدلو ویره وي او خپل منځونه یې نه وي پوره کړي نو ده ته په کار ده چې خپل وارثینو ته وصیت وکړي چې زما نه دونه منځونه پاتې تر څو چې ورثه د هغه منځونو فدیه ورکړي چې د هر منځه فدیه د سرسایې په اندازه ده. او قضایي چې راوړو البته صرف د فرضو او د وترو قضایي شته، د سنتو قضایي نه ده راغلی. البته صرف د سهار سنتو د تاکید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی دی. بله مسله مهمه مسله د مسافر مونځ دی. هر کله چې زموږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور په قصد د سفر باندې ووځي چې هغه تقریبا چې نن زموږ فقهاو لیکلي 9 کیلومتره سفر کوي نو هغه د فرضي 4 رکعتي مونځ 2 رکعته کوي، یعنی قصر دی کوي. د مسافر لپاره الله تعالی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اسانتیا ورکړي دي چې په کومو وختونو کې هغه مونځ 4 رکعته وي دوی کولی شي چې هغه مونځ 2 رکعته وکړي، لکه د ماسپښین، د ماسخوتن او د مازدیګر مونځ. او فقهاو لیکلي چې د سنتو په کولو کې څه پابندي نشته دی، که وخت ورته وي نو سنت دې وکړي او که وخت ورته نه وي نو سنت پرېښودلی شي. البته د سهار د سنتو او د وترو تاکید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی چې دا به ادا کوي. د مسافر څو مسلو ته متوجه اوسئ اوریدونکو. که څوک یو ځای ته سفر وکړي او هلته د اقامت اراده وکړي چې زه به دلته 15 ورځې یم نو تر څو چې هغه ځای ته رسیږي په لاره کې د ټول مونځ سفرانه کوي، خو چې کله هغه ځای ته ورسېده نو بیا مقیم دی، مونځ دی بیا پوره کوي، قصر نشي کولی. ته د کابل نه حرکت کوي قندار ته او دا اراده دی چې زه به په قندار کې 15 شپې 6 شپې یم، په لاره کې به مونځ ټول قصر کوي، نیم به کوي، خو چې کله قندار ته ورسېدلې ته مقیم یې نو به هلته به د خپل مونځ بیا پوره کوي. او که څوک مسافر وي او مقیم پسې مونځ کوي، امام مقیم دی ته مسافر یې نو ته به خپل مونځ ټول پوره کوي. او که مسله داسې وه چې امام مسافر و، د امام نیم مقتدیان مسافر ول او نیم مقتدیان مقیم ول، نو هغه کسان چې مسافر دي هغه به امام سره په 2 رکعتونو کې سلام ګرځوي او هغه څوک چې مقیم دي هغوی دې پورته شي د خپل مونځ دې پوره کړي. او ځینې فقهاو دا لیکلي چې په هغه 2 رکعتونو کې که سورې فاتحه ونه لوستله په اندازه د هغو ودرېده هم کفایت کوي دې ته. او که داسې یو ځای ته ته راغلی چې تا ته اصلا معلومات نه کېده چې دا مقیم دی دا امام او که دا مسافر دی او قرینه هم نه وه چې ته پرې پوه شې چې دا مسافر دی که مقیم، د ستا اقتدا بیا د امام پسې صحیح نه ده تر څو چې تا ته معلومات نه وي شوی. او که زمونږ یو ورور داسې وي چې هغه همیشه په دوره وي، یو ځای کې هم 15 ورځې مسلسل نه تېروي نو هغه مسافر دی، هغه د قصر کوي. نن لاړ قندار ته، سبا بیرته را روان دی کابل ته، بله ورځ روان دی هلمند ته، بله ورځ روان دی هرات ته، دا مسافر دی نو ټول مونځ به دا قصر کوي، پوره به یې نه کوي. او که زموږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور د سفر په نیت باندې ووت، قصد یې وکړه چې زه ځم قندار ته یا هلمند ته یا ننګرهار ته ځم، هلته به 10 شپې یا 12 شپې یا 7 شپې تېروم، خو د دې په نیت باندې چې نن ځم سبا ځم په دې باندې 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې شوې، نیت د اقامت یې نه و کړی، بس کار به ورته پیدا شو پاتې به شو، نو دا بیا هم مسافر دی، د خپل مونځ به دا قصر کوي، مونځ به پوره نه کوي. او بله مهمه مسله که څوک له خپل اصلي وطن نه بل وطن ته مسافر شوی وي او هلته یې د خپله استوګنه شروع کړې وي، د خپل ماشومان او د خپل کور سامان هم ټول ځان سره هلته وړی وي، نو دا سړی مسافر دی. مسافر په دې معنی چې د شریعت په نورو احکامو کې مسافر دی، اما هلته به مونځ پوره کوي، قصر به نه کوي. د شریعت په نورو احکامو کې ځکه مسافر دی که په آبایي وطن کې هغه لوی جایداد هم ولري، صاحب د نصاب هم وي، سرمایې خاوند هم وي، خو هلته غني نه بلل کېږي، زکات ورکول کېږي، په دې معنا مسافر دی. اما داسې مسافر نه دی چې هلته دې دا فرضي مونځ نیم وکړي،
پوره دې نه کوي بلکې مونځ به پوره کوي. اوس چې تا خپل وطن پرېښود خپل بچیان دې بوتلل بل ځای ته هلته دې ځان ته استوګنه شروع کړه. اوس که بیا ته خپل کور ته راځې اصلي وطن ته چې نیت د اقامت دې نه کړی دلته به بیا مونځ ته مسافرانه کوي. او زمونږ خویندو ته په سفر کې د لمانځه کولو هیڅ شرم او عار نه دی په کار. الحمدلله اوس ځایونه هم جوړ شوي چې باید هلته هغوی منځونه وکړي. او که د چا نه په سفر کې مونځ قضا شه که په کور کې د هغه قضایي راوړي 2 رکعته به یې راوړي. او که د چا نه په کور کې قضا شوی د اقامت په حالت کې چې د هغه قضایي په سفر کې راوړي نو د هغه مونځ به پوره قضایي راوړي. او د واده کېدو نه وروسته که ښځه خپل پلار کره اوسېدله نو دا خپل وطن شوی په دې لحاظ سره د هغه قصر نه کوي. واده شوی خو بیرته هم د خپل پلار کره اوسي کور یې دلته راوړی نو دا مقیمه ده مسافره نه ده. او بله مهمه مسله که تاسو په سفر کې روان یې یا په اورګاډي کې یا په تیاره کې یا په موټر کې او تاسو باندې د لمانځه وخت راغی نو ضرور ده چې تاسو خپل مونځ ادا کړئ. او که د لمانځه کولو څه وسیله نه وه یعنې تاسو په ولاړه باندې مونځ نشو کولی نو په ناسته باندې مونځ وکړئ رکوع سجده وکړئ. او که کېناستلی شوئ خو د رکوع او د سجدې ځای نه و نو رکوع او سجدې ته تاسو بیا اشاره وکړئ. البته رکوع ته به سر لږ ټیټوئ او سجدې ته به ډېر زیات سر بیا ټیټوئ خو مونځ به په هیڅ حالت کې تاسو نه پرېږدئ. بل مونځ هغه د مریض مونځ دی. څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته. خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو خو مانځه ته بیا غافله یو. الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی. که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نشي نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي. په ناسته باندې د رکوع سجده کوي. خو که په ناسته باندې کېناستی شو خو رکوع سجده یې نشوه کولی رکوع سجدې ته دې بیا اشاره وکړي. رکوع ته یې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي. او که په ناسته یې اشاره هم نشوه کولی نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره د خپل مونځ ادا کړي. او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به یې د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي یعنې پښې به یې د قبلې طرف ته نه غورځوي. او که بالغ شاته کېښودی شي ډېره ښه خبره ده نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې لمونځ وکړي. حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو مونځ دې نه پرېږدي. که چیرې کوم کس په اشارې سره هم مونځ نشي کولی نو هغه ته بیا مونځ معاف دی. خو څومره منځونه چې پاتې کېږي ترې باید چې ورثه هغه وشمېري او د هغه د المرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي. نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافله یو او د الله رب العزت په دربار کې نه درېږو چې مونځ وکړو. مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هیڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی. که په ولاړه یې کولی شي ښه کنه په ناسته یې وکړه رکوع سجده وکړه. که کېناستی شي رکوع سجده نشي کولی رکوع سجدې ته اشاره وکړه. او که په ناسته یې نشي په ملاسته باندې وکړه هلته په خپلو وریځو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکوع سجدې ته اشاره وکړي او خپل مونځ پرېنږدي. نن زموږ پښې هم سمې ټول بدن هم سم. الله دا توفیق دا بدن هم موږ ته راکړی لکن بیا هم د الله د یاده غافل یو. الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي موږ ته زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. په بلې خپرونې کې به انشاءالله د جمعې لمانځه په مسایلو باندې وغږیږو. نو تر بل سپارم پاک الله مو مل شي.